بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام آباد په یونیورسيټي کامسیټ کې یو ورکوټ شانتي هغه پیپر کلیپ ته یو هغه وایرل شوی دی په فیسبوک باندې. حقیقت خو مونږ ته د هغه وخت پورې پته نه لګیږي چې څو پورې په هغې باندې ویډیوز رانل او د هغې د طرف نه چې کله د دې خبرې تایید او تردید نو راغلی نو هغه وخت پورې په مونږ هم ویډیو نه کوله، خو چونکې اوس د هغې د طرف نه د تایید هم راغی او چې کوم کس دا پیپر جوړه کړې ده هغه پیپر به تاسو کتلی وي. په هغه پیپر کې چې کوم الفاظ هغه استعمال شوي دي نو هغه الفاظو باندې هغوی هغه خپل ټیچر چې کوم دی هغه ټرمینیټ کړی دی، هغه سسپینډ کو. خو چې دا کم پیپر کې هغوی الفاظ استعمال کړي او کوم هغوی چې کوم د پیپر بنیاد چې په کوم کوېسچن باندې ایښی دی هغه کوېسچن زمونږ د معاشرې په مطابق باندې ټیک نه دی او دوی چې په کوم کار کول غوښتل وي هغه کار کیدای شي چې د کامیابۍ سره همکنار شي. هغې باندې مخکې تاسو سره خبره کوم، خو پیپر کې پیپر کې دا د بی ایس الکتریکل دپاره هغوی یو پیپر جوړ کړی دی، د دغې ټیچر نوم دی خیرالبشر او هغوی دا پیپر داسې جوړ کړی چې په هغې کې هغوی یو سیناریو یو پکچر کریټ کړی دی چې په فرانس کې دوه رونه خویندې دي او دوه رور خور دي، یعنی رور او خور هغې یو بیچ ته تللي دي او هلته خپل پکنیک مناوي یا هلته خپل هالیډی مناوي. هغه ځای کې یو کیبن دی او هغه کیبن کې د دوی شپه راشي او دوی وایي او دوی دا فیصله وکړي چې یاره دې ځای کې د کیبن کې مونږ نن دا شپه چې کوم دی دا ود لو دا مونږ مناول غواړو او هغې دپاره چې کوم دی نو دا خورې معنې حمل ګولۍ استعمال کړي او رورې چې کوم دی هغه کنډوم استعمال کړي او هغوی وایي چې یاره دا به زمونږ اخري ځلي او دا به زمونږ پیلنۍ ځلي او دا به یو سیکرټ وي او دې نه پس به بیا مونږ په دې عمل کې نه شریک کیږو. دا پیپر کې دا کوېسچن راغلی بیا ورسره لاندې لیکلي دي په کوېسچن کې چې یاره ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی او د مثالونو نه وضاحت وکړئ چې یاره آیا دا خبره او دا ایکټ چې کوم دی دا ټیک دی او که ټیک نه دی، که ټیک دی هم دلایل ورکړئ، که ټیک نه هم دلایل ورکړئ. پهلنۍ خبره خو په دې ځای کې دا سوال اوچتېږي چې د کامسیټ دومره غټه یونیورسټي ده او د دې چې کوم وایس چانسلر دی ډاکټر اشفاق صاحب غټه هستي ده، اکانومیسټ دی، په پاکستان په اکانمي باندې هغه خبرې کوي او هغه به د دې نه نو خبر. دا څنګه پیپر و چې دا پیپر د هغوی د نظرونو لاندې نه تیر شوی او بیا چې تیر هم شو د دې نظرونو لاندې نو هغه وخت کې دوی ولې نه ایسارولو او بیا چې کله دا ورکړی شو هغې نه پس په دې باندې احتجاج شو بیا هغه ټیچر پې ټرمینیټ شو. خو د ټیچر یو ځان له خپله کهاني ده. ټیچر دا کهاني ده وایي چې ټیچر د بهر ملک دپاره اپلای کړې ده او ویل کېږي دا مبینه طور باندې چې فرانس ته اپلای کړې ده او هغه ځای نه ریجکټ شوی دی. نو هغه وایي د دې دپاره دا یو ګنده کیل چې کوم دی نو وي دی رچو کړی دی او هغې دا جوړ کړی دی چې یاره زه به اوس په دې باندې لکه بیا سفارتخانې ته دوباره اپلای وکړم او په هغې کې به دا خپل ټول خبرې به پکې راښکاره کړم چې یاره دې ځای کې زه یو عام خبره کوم او هغه عام خبره باندې مې اوس خلک نه پرېږدي او خلک مې پې وجني، نو تاسو ماله هلته پناه راکړئ. د خیرالبشر خو ډېر ښایسته نوم دی، د نبي علیه السلام په صفتي نومونو کې شامل دی، خو پته نه لګي چې یاره د دوی په دې الفاظو باندې به مونږ څه خپلې خبرې وکړو چې دی د دې لږې شانتي دنیا دپاره دا غټ اخرت ژوند چې دی هغې په دو باندې ولګولو. په دې دنیا کې به هغه ته په دې راحت ملو شي، سکون به ملو شي، پیسې به پې ملو شي، سټیټس به پې ورته ملو شي، ریل پیل به پې ورته ملو شي، دا ژوند به یو څو ورځې وي چې ښایسته به تیر شي، خو هغه آخرت دپاره هغه تیاري د هغې خو دوی سره فکرمند پکار و چې یاره د آخرت خو هم را روان دی، د مرګ خو هم را روان دی او که نه یا په دې باندې بلیو نشته چې د آخرت ژوند را روان دی. همدغه شان په لمز یونیورسټۍ کې نن د هلته د بالیوډ ورځ مناول شوې ده، بالیوډ ډے هغې ته ویلي شوي دي او هغه شانت کلچر او مکه شانت کپړې او مغه شان خبرې اترې او مکه شان هغوی د هغه فلمونو په شان باندې خپل د کپړو د لباس او د هر څه خیال ساتلی دی او مکه شان یې منو کړې ده. لمس یونیورسټي یو ډېر غټ نوم دی په پاکستان کې، که دا د هغې د سوري لاندې شوي او هغوی ولې ایجاد ورکړي نو ډېره د افسوس خبره ده او که نه دا د سټوډنټس د خپل طرف نه کړي نو تپوس ترې کول پکار دی چې دوی له دا اجازت چا ورکړی دی چې هغوی په هالیوډ باندې په بالیوډ باندې نن دا ورځ منو کړې ده. دا ټولې ورځې بس غرق کې او تباه شولې چې دا یو ورځ پکې پاتې وه چې دا مناول پکې پکار و. اوس په دې باندې او په دې سیناریو کې په دې دواړو کې جی زما ریکویسټ بیا دوباره د دې خپل پلیټ فارم نه دا دی چې هغه د شمو والا خلک
اوس په کله احتجاج کوي په دې پیپر باندې چې کم اکثر لا په بعض شرعي نقطه نظر باندې چې کله زمونږ بعض خبرې رامخ شي نو په هغې باندې هغوی احتجاج کوي. اوس په ګورو چې په دې به احتجاج هغوی کله کوي. د بشیر صاحب په قتل باندې مذمت کو د اسلامیه کالج د انګلیش لیکچرر چې کوم د چوکیدار په ګولو باندې لګېدلی دی او هغه وفات شوی دی د هغې مونږ د دې خپل پلیټ فارم نه مذمت کوو که په هره خبره باندې شوي وي خو چوکیدار له نه وه پکار چې هغه دا اقدام او دا قدم اخیستی وي. خوشحال او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.